چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو نو ټول خلق نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغلو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. دو کسان داسې چې هغوی خپل قوم سردارانو، یو عبد الله ابن ابی ابن سلول د خپل قوم سردارو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی اعلان نبوت وکړو، خلکو عبد الله ابن سلول پرېښودل، نبی علیه السلام خواته لاړل. د ده په زړه کې نوره غصه زیاته شوه نو د اسلام خلاف کار شروع کړو. خو دی ډېر هوښیار، د په پټه باندې د اسلام مخالفت شروع کړو. بل یو کس هغه د اوس د قبیلې نه ابو عامر راهب نصرانی، دی چې عالم و ډېر عبادت کوونکی و، دی هم خپل قوم سردار و، خو دی ډېر احمق. دنه نبی صلی الله علیه وسلم خلاف شروع کړو. نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې انت غلیظ، ته ډېر په غلطه باندې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم سره د مباهله اعلان وکړو. د هغې نه بعد او دا یې وی چې امات الله الکاذبه، چې الله تعالی دې دروغجن ته مرګ ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی. د هغې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم آمین وی په دې دعا باندې. دی لاړ مکې ته لاړو اور کفار د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف بړکاولو. بیا چې کله په درېیمه هجرۍ کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره د کفارو جنگ راغی، جنگ احد. نو په جنگ احد کې دا ابو عامر راغلی د پاره د جنگ د نبی صلی الله علیه وسلم سره. د هغې نه بعد چې کله دی لاړ مکې ته اور مکې والا ذلیل شو اور الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه، مکه فتح شوه. نو د هغې نه بعد د قیصر روم خواته لاړ، د روم بادشاه خواته لاړ اور هلته لاړ اور هغه ته وی چې ما سره کومک وکړه، مدد وکړه چې زه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړم. چونکې په مدینه کې د ده ملګري موجودو منافقان چې په پټه باندې د اسلام مخالفینو او په ظاهره باندې وي چې موږ مؤمنان یو. د هغوی سره راز وساتو عبد الله ابن ابی ابن سلول سره چې ته یو جومات جوړ کا چې بظاهره به هغه جومات وي خو هغه به اصل کې زمونږ مرکز وي، اسلحه به راځي موږ به دلته جمع کوو، دارنګې د مسلمانانو خلاف مشاورت به پکې کوو. نو چې کله دوی منافقانو ته دا خبره وکړه نو عبدالله ابن سلول خپل ملګري نبی صلی الله علیه وسلم خواته راولېږل او چې یا رسول الله مونږ یو جومات جوړو مسجد قبا سره خوا کې، او دا جومات د بني سالم بن عوف په محله کې و، د مسجد قبا سره نږدې و. او یا رسول الله تراشه او د دې جومات افتتاح وکړه، مونځ پکې وکړه د دې لپاره چې دا بابرکته شي. د دې اراده دا وه چې نبي صلی الله علیه وسلم به دې جومات ته راشي. یو اراده دا وه چې مونږ به خلکو ته وایو ګوره نبي صلی الله علیه وسلم د دې افتتاح کړل، تاسو ولې مه راځئ؟ نو خلک به راځي اور مقصد به دا وي چې مسلمانان دوه ډلې کړي، یو ډله به مسجد قبا کې مونځ کوي او بله ډله به په دې مسجد زرار کې مونځ کوي. اصل کې نوم خو جومات خو الله ورته مسجد زرار وي چې د دې مقصد دا دی چې مسلمانانو ته ضرر ورسوي، نقصان ورسوي. یو اراده دا وه. دویم مقصد دا چې نبی صلی الله علیه وسلم بدل ته راشي او موږ به ووجنو، ځان به خلاص کو. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ووایي، نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه وخت کې د غزا په تیاری کې حضرت ورته فرمایل چې اوس ځم غزوه تبوک له چې واپسې کې راغلم نو بیا به انشاءالله ستاسو د جومات افتتاح وکړم. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه واپس شو تقریبا 1 غنټه لاره وه مدینې ته. نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راغله چې دا مسجد نه دی بلکې دا مسجد زرار دی. د دې مقصد دا دی چې مسلمانانو په منځ کې تفریقه واچي، د مسلمانانو په منځ کې اختلاف واچي، د دې جومات افتتاح ونه کړي. لا تقم فیه ابدا، په دې جومات کې چی ور نه دیږي د پاره د دعا د پاره د مونځ. نبی صلی الله علیه وسلم 2 صحابه ولېږو، مالک بن دخشم سالمی اور ماد بن عدی عجلی، دا 2 صحابه یې ولېږل وی لاړ شئ او دې جومات ته اور واچوئ. دا دواړه صحابه راغله او دې ځای ته اور واچول او ختم یې کړو. نبی صلی الله علیه وسلم بیا خپل یو صحابي ته عاصم بن عدی ته چې دلته ځانه کور جوړ کا. عاصم بن عدی وی چې زه دلته کور نه جوړم ځکه کم ځای چې د الله د رسول د مخالفت دپاره او د جنگ دپاره جوړ شوي زه په هغې کې کور نه جوړم. خو یو صحابي دی هغه دې ته ډېر هغه دی ثابت بن اکرم، هغه لږ فقیر دی نو هغه ته اجازت ورکړه هغه به ځانه کور جوړ کړي. ثابت بن اکرم چې کله هلته کور جوړ کو
دا هغه ځای دومره لوی نحوست و چې د ثابت بن اکرم بچي به نه پایېدل، وبه شو مړه به شو. هغه نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته راغله، نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې داسې کار د خپل کور ونړوه. هغه دومره منحوسه ځای و، منحوسه ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم د مخالفت دپاره او د جنګ دپاره جوړ شوی و چې هلته به سړي خو لا پرېږده، انسانان خو لا پرېږده، بلکې دا زناور چې دي هغه به هم چې هلته لاړ مړه کېدل به. نبي صلی الله علیه وسلم چې دا ډیران جوړ کړئ، نو هغه ځای کې ډیران جوړ شو. اوس بعض خلک وایي چې هلته مکتبه جوړ کړله د عربو خلکو دغه مسجد قبا سره خوا کې، نو دا مسجد زرار نبی صلی الله علیه وسلم د هغې د ختمولو حکم کړی. مسجد زرار د دې آیت ته معلومیږي هغه جومات ته چې په هغې کې څلور صفتونه وي. تر ورځ د قیامته پورې د کم جومات د کم تنظیم مقصد هغه چې دا څلور صفات وي نو دا په مسجد زرار کې داخل دی. یو دا دی زرار چې د جومات مقصد د تنظیم مقصد مسلمانانو ته تکلیف رسول وي، هغوی په منځ کې اختلاف پیدا کول وي، هغوی ته تکلیف رسول وي جانی او مالی، نو دا مسجد زرار دی، دې ته تلل او دې نه بایکاټ دا لازم دي. دویم کفرن چې داسې جومات چې هغې کې شرکیات کېږي، بدعات کېږي، نو هغه جومات هم ځان ساتل ځان بچ کول لازم دي. او دریم تفریق بین المؤمنین، کم جوماتو چې هغه د دې دپاره جوړي چې هغې کې ډله بازي وي، هغې کې اختلافات جوړ شوي، یو وایي چې تا پسې مونږ نه کېږي، بل وایي تا پسې مونږ نه کېږي، یو وایي چې دا مولا داسې دی، بل وایي چې دا مولا داسې دی. مقصد یې دا وي چې دوه قومونه دوه خلک هغه د دواړو مولیانو د علماو نه بدژوند کي، نو دا هم مسجد زرار دی، دې ته هم تلل نه دي پکار. او څلورم صفت ارصاد لمن حارب الله ورسوله، په کوم جماعت کې چې د الله او د الله د رسول مخالفت کېږي सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स